نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده، ينزل الله إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل شيء إلا رجل مشرك او في قلبه شحنه. د دې حدیث مبارک مطلب دا دی چې نبی علیه السلام فرمایي چې الله تعالی چې د خپل شان مناسب په 15 شعبان باندې آسماني دنیا ته نزول کوي او په دې شپه باندې د هر انسان چې دا مغفرت کیږي، لیکن یو دوه کسان داسې دي چې د هغو په دې شپه باندې مغفرت نه کیږي. یو هغه کس چې هغه مشرک وي او دویم هغه کس چې د په زړه کې د بل مسلمان لپاره بغض او کینه وي. د حضرت علی رضی الله تعالی عنه نه د دې په باره کې یو روایت منقول دی چې فقوموا لیلها وصوموا نهارها، د دې په شپه چې دا عبادت کوئ او د دې په ورځ باندې چې دا روژه نیسئ. دا یو ډېره مبارکه شپه ده، پکار ده چې د دې شپې مونږ قدر وکړو او په دې باندې روژه ونیسو او په ورځې روژه ونیسو او د شپې عبادت وکړو. بل یو څو کسان داسې دي چې د هغو مغفرت په دې شپه کې نه کیږي. هغه یو هغه کس دی چې دا مشرک وي، دویم هغه کس چې د هغه په زړه کې د بل مسلمان دپاره کینه او بغض وي، دریم هغه کس چې خپلولي پرې کوي، څلورم هغه کس چې ناحق قتلونه کوي، پنځم هغه کس چې د مور او پلار نافرماني، شپږم هغه کس چې د پنسي د پړکو نه ښکته وي.